शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अलिफ लाम रा, अलिफ आला, लाम लवामिअ और रा रुश्द और लवामिअ जमा द लामिअतुन द लामिअ वही इल्यूमिनेटिंग लाइट कि इल्यूमिनेट की इंडिकेटेड। आला लवामे द रुश्द किताबुन दाज़िम शान किताब दे हुकमत आयातुहु कि मजबूत शिवी दी आयतुन दे यानी दे आयतुन मजबूत थी माना दारा कि हिस्सों पदे की चेंज और तब्दीली रास्ते नशी कहीं पूरा सवाल सौ वकाल होशु खलक लग गया चले दे कुरान के चेंज रावली और इम्कान नशी के लिए यो मसला होशो थोड़ी दुनिया और वागस्ता सही दार कुरान मौजूदा दार कुरान मौजूदा अफगानिस्तान और वागस्ता कसंगा से फला खान हाँ बस कुरान लो जीवन ما وې دیتا چې کله مسلمان ډېرم بے غیرت شي په قران په خدای پیغمبر باندې کمپرمایز نه کوي صحیح ریلیجیس سنټیمنټس کو ډېر اساسي شی راکړي یعنی دې وجه خو ټول دنیا په مهذب یعنی ضابطو کې دا ضابطه ده چې not to harm the religious sentiments of anybody ذکر او ریلیجن چې هر څنګه دی خدای ریلیجن دغه په عقیده ده چې دغه په ځین جوړ شوی دی کاغه هام کې هغه مرګ ته تیار دی صحیح ہے کتاب دا کتاب عظیم شان دے احکمت آیاتو مضبوط کرے شوی دے آیاتون دے یو مانا ہے دادا ادویا مانا کہ احکمت آیاتو سلام دا تدا ورکو لاور شی من گرمی دا جزاک اللہ احکمت آیاتو چې د حکمت ډک شوی د آیاتونه دي نو دې باندې مونږه وې چې درې ځایه قران کریم کې دې ځای وې چې دې ټول آیاتونه د حکمت ډک دي یعنی محکم دي بل ځای وې چې دا کتاب متشابه دي بل ځای وې چې بعضی متشابه دي بعضی محکم دي نو مونږه درې واړو تعبیر وکړو چې دې کې کنټرډکشن نشته ثم فصلت ابیا تفصیل بیان کرے شوی دے من لدن د جانب حکیم دا خدای نه چې حکمت والا دے خبیر خبردار دے نو دې بل مسله ده اهمه چې الله تعالی وې د کتاب آیتونه د حکمت ډک دي دا خو یو خبره شو ورپسې وې ثم فصلت دغه وګوره استغفر الله خانه عربی کې یو لفظ دی واو احکمت آیاته وفصلت نو داغه معنا بداوه چې د قران آیاتونه د حکمتو ډک دي او تفصیل پکې بیان شوی دی نو دا بد د آیاتونو د قران دو صفات یو ځای دو صفات یو ځای یو دا چې د حکمت ډک دی دیم دا چې تفصیل پکې دی کله لفظ واو ویلې لفظ څه ویلې وفصلت دلته و نه دی دلته ثم فصلت د ثم پختو کی معنی کیږي بیا انګریزی کی دن THAEN الله تعالی سوې چې حکمت آیاتو د دې قران آیاتونه د حکمت ډکړې شوی دي ثم فصلت بیا تفصیل بیان شوی دی نو دا بیا دغه وګوره د بیا د لفظ دی د مېس فاصله غواړي د سپریشن غواړي د جداواله غواړي تاسو غواړي جداواله غواړي دی وجه ثم وګورئ نو پته ولګی دا چې دا تفصیل د قران نه علاوه څه بل شی دی سپریشن غواړي د دې قران آیتونه د حکمت ډک دي او بیا د دې آیتونو تفصیل بیان شوی دی نو تفصیل چرته بل ځای بیان شوی دی تفصیل چرته بل ځای بیان شوی دی نو دا تفصیل کوم ځای بیان شوی دی نو دې لپاره بزول د قران نه تاسو کوو سوره النحل
آیت نمبر سلور سلوی بلکہ دری سلوی کا سلور سلوی خداڑا ہوا وما ارسلنا من قبلک اندرے گلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر انسانان نارینا پیغمبر پولیس دوباری آیت نمبر 3 سلوی اور سلور سلوی وما ارسلنا اندلے گری منگا مخکستانا الا رجالا مگر انسانان نارینا پا حیث دا پیغمبر. تو دیکھو گورا مشرکین مکہ اعتراض کو چې دا محمد څنګه پیغمبر کې دیشي صلی الله علیه وسلم مونږ چرتا د انسان د پیغمبره خبره تاریخ کې اوریدل نه ده. الله تعالی دا خبر زموږ دي دروغ وي. دی خپل خبر دي. دی خپل خبر دي. ستانه وړاندې ټول تاریخ د دین ډکته چې خدای پیغمبر لېګل نه نو انسان دی. چرته فرشته پیغمبر نه لېګل. جین پیغمبر نه لېګل. پته ولګیلا دا خو دوی څه زده ده. چې سړی کله زد واخلي بیا د ګراوند فیکټس نه انکار کوي. کوي کنه کوي؟ ها بیا دروازه خورو خانه نور ټول دنیا ویني دی وای دا شپه ده. دا عجیب ماشان دی. عجیب تیار ده. صحیح ځکه چې د خپل انټر هغه ماخام سره او تیرې سره تړلې کنه. صحیح د ایګو تړلې یا التا یا سمفات تړلې التا. نو ته اوس وای چې کله حقایق می تسلیم کړو خدای ما موقف کمزور شي. نو بس دوی اوس د پیغمبر علیہ السلام د پیغمبرانه به انکار کو وی انسان پیغمبر کې به نشي. دین واده شرط راغله نه الله تعالی دا دروغ وای. پتہ ولګي او دغه خبره الله تعالی دا څنګه مارسلنا من قبلک الا انسانا. ځکه بیا به تصور پیدا کېدو چې ګینه شدم چې پیغمبر راغلی دا شدم راغلی الا رجالا نارینه راغلی دي. انسانان نارینه رجال وای انسان نارینه تا څه ته وای انسان نارینه خر نارینه ته رجل نه وای سړی ورته نه وای ته وای ورته سړی ته وای انسان ته. صحیح وما ارسلنا من قبلک اندرے گلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر نارینا. نو سیو خبر خدا چې الله تعالی انسان ته پیغمبر را لګا دا ولیکي چې انسان ته پیغمبر را لګل دي انسان را لګل دي چې دا در لپاره نمونه شي ماډل وي. سبای ماډل به نو ماډل خو د انسان لپاره انسان کې دی شي. صحیح شو. اوس کې یو بزنس والا هغه خرڅي موټرې ا ماډل لیټر کو جوړي نو هغه موټر د لپاره ماډل خو نه شي کېده. خبر ده کړهاله یعنی چې موټرې خرڅي بیا هغه موټر ماډل درې کرتا. دا یو خبره. دویمه خبره چې الله تعالی وی نارینه دي نو نارینه د دی وجه چې د ایکسترا ایکسپوژر کې دی شي د خدای ایکسترا ایکسپوژر دا ناروا دی. د خدای ایکستریم ایکسپوژر دا ناروا دی. دغه لپاره خو پرده لازمي ده او هر چې نارینه دی د باندې د پردې لپاره باندې خو نشته کښته په نو دیم خلکو ته فریکوینټ اپروچ کول شي خلکو ته فریکوینټ اپروچ کول شي. خدای ته سړی فریکوینټ اپروچ نشي کولای. صحیح ده او نه خدا عام خلکو ته خدا چې خدای نغم عام نارینه ته فریکوینټ اپروچ ما چې خدا ویني بس د کوالټي بیا ساتي چې خدا نغم نارینه ته فریکوینټ اپروچ نشي کولای. دا غي فطري حیا دا غي په لار کې رکاوټ نو دې وجه الله تعالی څو کړول نارینه. او درېمه ده چې اوس کله میسج ورکې نو تکالیف برازي نو الله تعالی نه غواړي چې شذر تکالیف سره مخامخ شي. درسره لپاره پروټیکشن هم دی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اندلے گلی منگا مخکستانا مگر انسانان نارینا نوحی الیہم کننا نوحی الیہم منگ بدوی تا وحی کولا. نو پیغمبر وحی دیتا چاہا تا وحی کی دیشی پیغمبر سے تا وحی نور خواہ انسانی نور خواہ سی انسانی خوب از داغا کوالٹی سی چاہا اللہ طرف نے گائیڈ کی وحی ورطا کی کننا نوحی الیہم. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې دای خود حقائق نه انکار کوي
څه انکار کوي د ګراوند فیکټس نه انکار کوي نو ګراوند فیکټس نه چې څوک انکار کوي نو څه خو اپوننټ دی ته اپوننٹ هغه ستا اپوننٹ ته په خبره نشي تسلیموله خو هغه ته یو درمګه کوي چې حالت لاین نه تاسو کو چې دا ورځ د کښ پده دا اوس کله معشان ده کړه کله ورځ ده ندی وجه الله تعالی وی تاسو بم بیا د عام به وقف نه کوي فاسالو اهل الذکر پس تاسو کوي د دانشورانو نه د پوهانو خلقونه اهل ذکر چاته وي دانشور پوهان خلق د فیلډ دانشور نو د هر فیلډ د مسلې تاسو به د هغه فیلډ د دانشور نه کې صحیح اوس د انجینر تاسو به سیف الله خان نه کې او که سر د خوږیږي نو به سیف الله خان نه تاسو نه کې ځکه د میډیکل د فیلډ دانشور نه دی د انجینرینګ د فیلډ دانشور دی خبره ده انکرار دیو چې الله تعالی اهل الذکر وی ذکر وی پوهه تا اوس پوهه سره ډیپند کوي چې کوم فیلډ دی پوهه ډیپند کوي چې څه فیلډ دی فاسالو اهل الذکر تپوسو کوي اهل الذکر د دانشمند خلقنا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ بالبینات والزبر اوس د بالبینات والزبر د دې تعلق یا د ارسلنا سره دی یا د ذکر سره دی نو کله ارسلنا سره نو معنا دا ده چې مونږ لګړې د مکستان پیغمبران نارینا بالبینات واضح احکام سره بینات معنا واضح احکام سره والزبر الکل کتابونو سره زبر معنا لیکلي کتابونه چې پیغمبران به لیکلي دي واضح احکام ورکړي دي چاله به لیکلي کتاب ورکړي دي دا یو معنا شو اته معنا چې تعلق د ذکر سره نو فاسالو چونکه اوس دې ځای تاسو د دینی مسلې کیږي تاسو ځکه د دینی مسلې کیږي چې راکه پیغمبران چې مخکې راتل اجناتو که فرشتي وي که انسانانو نو زه تاسو برچانه کې ډاکټر نه دا ډاکټر فیلډ نه دی انجینیر نه د استرانومر نه هغه خلق چې په دینی احکام او په کتابو پوي دي نو بیا معنا دا ده چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسالو اهل الذکر بالبینات والزبر تاسو کوي د دانشمند خلقونه چې هغه دانش لري د دین د احکام او د لیکلو کتابونو دا دې معنا شو ادره معنا شو چې فاسالو اهل الذکر تاسو تاسو کوي د اهل ذکر نه ان کنتم لا تعلمون خو بیا بدا بی زائدی ابي بزياتي ان کنتم لا تعلمون البينات والزبر کچره تاسو نه پوهیږئ په خپل په دیني احکام او کتابونو باندې نو بس کې تاسو په کې دا راځي چې پوهیږئ نه صحیح وانزلنا الیک الذکر امنا ذکر تا الذکر ذکر مونږ ته نازل کړی څه ذکر دې ذکر برستو تفسیر کو لتبین للناس دې د پارا چې ته بیان کې خلق ته ما هغه کتاب نزل الیم چې نازل شوی دی دوی ته اوس الله تعالی پیغمبر ته وی چې تا ما ذکر درکړی دی ذکر مې ته نازل کړی دی چې ته بیان کې هغه کتاب چې کم تا نازل کړی شوی دی نو کتاب چې کم تا نازل کړی شوی دی قرآن دی خو صلی الله تعالی وایي چې د ذکر په اساس به د قرآن بیان کړي دا قرآن به بیانې او تشریح به کې په سوال په ذکر باندې نو ذکر څه هره پته ولګي چې قرآن نه علاوه یو بل شی هم پیغمبر ته ورکړی شو پته ولګي د قرآن نه علاوه یو اضافي شی هم پیغمبر ته ورکړی شو چې د هغه په اساس پیغمبر د قرآن تشریح کوله هغه په اساس څه کو پیغمبر د قرآن تشریح کوله هغه ذکر هغه پیغمبر سنت او حدیث دی دال تولیک نو هغه وحی ده هغه د وحی یو قسم دی وحی خفي وي ولا نو به داس ترجمه وکړو چې وانزلنا الیک الذکر امنا ذکر تا الذکر وحی خفي سنت او حدیث سنت او حدیث لتبین للناس دې د پارا چې تبیان کې خلق دا ما کتاب نزل الیم چې نازل کړی شوی دوی ته دا یو خبر شو ولعلهم يتفکرون دې د پارا چې دوی په دې کې تفکر وکړي څه تفکر وکړي چې قرآن دا د پیغمبر د سنت او د حدیث نه بغیر نه تشریح کیږي ولعلهم يتفکرون
چې دې په دې خبره کې فکر وکړي چې قرآن دا د پیغمبر د تشریح نه بغیر نه تشریح کیږي. قرآن دا سره عربی کتاب نه دی چې د عربو نه بسوکرا ولې واخو وخت د ابو جهل نه تاسو کو، ځکه ابو جهل عربي خبرته کنه ورته، ابو طالب لم ډیره خبرته، ابو لهب لم ډیره خبرته، ولید ابن مغیره لم ډیره خبرته، اخر دې پوښتنه ار دې سو شاعرانو. نو شاعر د ژبې چې وي دا په ژبه ډېر لوی عبور لري. اوس کومه وایو چې سادی بابا دا د فارسی ډېر ښه شاعر وو، خو فارسی جواب ډېر ښه پوهېده نه. دا خبره کې کنټرډکشن دی. صحیح فردوسی دا د فارسی ډېر ښه شاعر وو، خو فارسی جواب باندې ډېر ښه نه پوهېده. رحمان بابا دا د پښتو ډېر ښه شاعر وو، خو پښتو ژبه ډېره ښه نه ورتله. دا څه خبره ده؟ پته ولګېد؟ نو اوس پته ولګېد چې دغه پوهېد سو دی له عربي ژبه ډېره ښه ورتله، خو د قرآن تشریح دا صرف د عربي ژبې په دانش باندې نه کیږي. او حافظ ډېره ښه یو زبردست استعاره کوي د حافظ. چا؟ کوم حافظ؟ شیرازی. او چې عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد. عروس ناوی ته وایي. عروس ته وایي ناغه د قرآن تشبیه ورکړي د سره د ناوی سره. ناوی محترم شی دی انساني ژوند کې، ناوی محترم شی دی، ناغه د تشبیه ورکړي ده څه قرآن ته د ناوی سره. چې عروس حضرت قرآن او دې په وګوره چې واده وشي نو بیا دغه ناوی محترم ده او ډیره اهمه ده غړومبنه شپله چې دا نقاب د مخ نه لري. اوس نه کنه اوس خو بي بي نقاب تاسو یو شی ویلو کنه مې ویلې ها چې یو مشاعره کېده ها څه کېده یو مشاعره کېده نو د مشاعرې طرحه دغه طرحه وي یو مصرع وي نور شاعران ته کلام جوړ یا شعر ته جوړي. نو طرح دا وا چې اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمه ماند. طرح سو نه اگر ماند ماند دا شعر بخرابه نه کوم څه فلخان مال غسر از شعر را بوله چې اگر ماند شبه ماند یو شبه دیگر نمه ماند. یو شاعر را ناغوی هلال عید چون آبروی عادل بر نمی ماند. هلال عید چون آبروی عادل بر نمی ماند. اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند. چې زما د یار داغه آبرو دومره نری دی چې ایون د اختر سپوږمۍ دام زما د یار د آبرو په شان نشي پاتې کېده. صرف یو څه پاتې کېده چې په ځان په بیا کټ شي چې هلال عید چون آبروی عادل بر نمی ماند. اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند. مدرم شاعر راغی ناغه پکې څه وې وی چې مسافر در سرای کاروا اکثر نمی ماند. مسافر رسیریا کی در سرای کاروا اکثر نمی ماند. اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نمی ماند. څنګه خو سفر کوي نو نو دریم برابر سیوی دریم برابر ناغه سوې هغه وی چې زن زیبا و بے شوہر زن زیبا و بے شوہر برونی در نمی ماند. اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند. اسی بیت خوش شاعران نو زن زیبا و بے شوہر برونی در نمی ماند. اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند. مطلب پرائز واغستو خو نوبل پرائز دې سلورم واغسته. نوبل پرائز سلورم چې راغی نو هغه ډېر عجیبه شعر وي. هغه څه وي؟ هغه وی چې حجاب نو عروسا حجاب نو عروسا معنا نوی نه حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند. اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند. ویچ حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند. اگر ماند شب ماند شب دیگر
نو بهر د ویر د نقاب او حجاب د ناوې د کلچر حصہ وا سره د پښتنو نه ټول دنیا د ټول دنیا کامل کلچر یہ د شاه صاحب رحمت الله علیه نوامی سے الہیه وای نوامی سے د حیاداره خبرم وا او دا داسې ولکه پټه مرغلره څخه کولاو شي داس صحیح نو دې وجنه حافظ هم دغه استعاره کړی ده سیوې چې عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازت دے نقاب آگا بے غرزی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا کہ دار الملک ایمان را دا ایمان دار الملک ضرورت ہوئی دا ایمان کیپیٹل سر دار الملک مانا کیپیٹل کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا کہ دنیاوی غوغانا کم ضرورت فارغ ہوئی اگر تا خدای را قرآن پوئے ورگئی چرے دنیاوی غوغانا کم ضرورت فارغ ایسا دنیا دارا کی لگ جائی آجر تا پوئی گا قرآن بانی خبرہ ذہن چرال نبی فرمائل چھے وانزلنا الیک الذکر اناظر کرے ممتاتا ذکر نوس keeping view all these details ذکر نہ مراد بسی سنت حدیث تا پیغمبر پتہ لگے دام خدای طرف نازل دی دیو جن من دیتا وحی خفی وایو سوای ورته وحی خفی یو وی جلی معنی ډیر روشانه وحی چې څوک په ریزرویشن نه لري ابه خفی ځکه ابا انسپایر کېدا ابا دا خو جبرئیل امین نه حدیث او سنت به پیغمبر ته انسپایر کېدا سبا کېدا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم دے دا پارے تبیان خلق تا چنازل شیر دیتن قرآن ولعلهم یتفکرون او دا دے دا پارا چ خلق دا فکر کے چ قرآن کریم تخپل تشریح کے دا پیغمبر سنت تا و حدیث تا محتاج دے امام وکیع امام شافعی استاد دے وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وکیع بن الجراح ہوئی کہ ان القرآن يحتاج الى السنة والسنة لا تحتاج الى کتاب اللہ قرآن تخپل تشریح کے سنت محتاج دے سنت قرآن تا محتاج نہیں ذکر سنت کو تشریح دا سنت سے تشریح دا نو قرآن تخپل تشریح کی سنت محتاج دے سنت تا سورة القیامہ یو کم دیرشم پارا دا د پاره ختمې دونه دو صورت وړاندې آیت نمبر 14 ولس اتلس نلس پیغام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن چې براغه دی په ګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن چې براغه کرامت ته کوم ځای لري 502 تے آیت نمبر 14 ولس اتلس او نلس چې وحی براله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضور علیہ السلام به یادول د پاره زر زر پیښه وګرځوله لکه څنګه چې حافظ سبق اخلي د استاد نو ډیر زر زر الله تعالی او تعالی سم بس خاموش پاس لا تحرك مخزوا تسخذول وای حرکت مو ورکوا حرکت مور کوا پدی قرآن بانے جب اخبر لال تاجل بے دے دا پارا چتا اجرتو کے دے بان لے پیادولو کی دس مکو بس خاموش ناسیا ان غلینا تاکیک سر پمون لازم دے جمعو جمع قول دے قرآن پزلستا کی پا دماغ استا کی نا منچ دا سمر علوم زکو مونگی کم دا جمع کو مغز کی زکو پیغمبر کم دا ذکر زړکی صحیح شو د مغز دا چې دا ډسټرب کیږي زړه نه ډسټرب کیږي د مغز دا علم چې دا ډسټرب کیږي د زړه نه ډسټرب کیږي د دې وجه ایمان تعلق د دماغ سره نه دی د ایمان تعلق د زړه سره دی څوک چې ایمان د زړه په کڅوټه برابرې هغه ایمان نه خلاصيږي صحیح شو دا کوم خلک چې ډسکشن کوي چې په مطمئن شي سوې وای چې خدای په خبره الکه خدای په خبره کې مطمئن نه دا په ډسکشن سره نه مطمئن کیږي ته کافر کیږي ایمان نه بخلاصيږي خبره ده کړل د ایمان تعلق سره زړه سره او زړه سره چې کوم شی تعلق راشي هغه بیا د چا په اعتراضونو باندې ختمي دي نه
کټوله دنیا د مخالف سره کې کمپرمایز تیار نه ځکه خبره لکه وګوره دا خو آسان خبره ده په دې خصوصا په امریکا کې چې بنده اوسېږي ارزه دا شی د خپل تلګه حیا دارای د وجه کنټرولي کني کوم حالت یا جنای چې یو بل سره محبت پیدا شي صحیح ناغالک لار ورته مينت کوي تر ورته مينت کوي اکا ورته مينت کوي عزیزان ورته مينت کوي مور ورته یا خانه داسې کې یا خانه د ملک خزي یا خانه امریکایي یا خانه میکسیکایي خپل پښتنه بکایو داسې بکو دا هغه خبره ته اورو تیاری قطعا هغه مرته تیاری ځکه چې دا شی تعلق دماغ سره نه دی دا خبره چې اپروچ کوي دا دماغ ته کوي زړه ته اپروچ کوي نه او دا محبت تعلق سره دی د زړه سره دی صحیح بعد اوقات څو کوم عقل وای یره وای د زړه کو ډاکټرانو وای چې سوای د وینې پمپ کول نه بل څه فنکشن نشته مونږ وای دې معنا دا خو علم مونږ منو چې ډاکټران 100% دی علوم ټول د دنیا خلاص کړي مونږ وای چې دې علم تم رسېدلی دي د ډاکټرانو چې کوم فیلډ ته تر اوسه هغه فیلډ کې لا خبره نه پوهیږي صحیح په یو طرف کې باندې سکتی هیڅ پته نه لګي چې دې طرف کې کار سره ورزم جلال چلو دا خو مصیبت ده یو ورځ ټاینال خراب بل ورځ ټاینال کډنی کې مصیبت ته راځي یو ورځ اډول خراب بل ورځ نه اډول جنرال سایډ افیکټ خراب دي دوس کال زرده کې پړې شو دا گاجر چې د سترګو لپاره اوس یې هغه چې سیلین کې ویل چې یا د سترګو لپاره به ترنه ماده چې دا چيري نه دي دا الو بالو دا شان دا نه خپل دی دا چيري کې چيري کې ماده ده چې د سترګې د دې لپاره ګټه نه وایي انو بس خود په دغه بسات روان د قیامت پورې رواني صحیح شو ځکه انسان علم د معتمد علم نه دی صحیح خو بس د پریسات باندې موقوف ته کله ریسرچ یو غاړه خطا شي کله بل غاړه خطا شي کله په هدف لګي کله نه لګي موستلی نه لګي صحیح نو موږ ورته چې ها د زړه نور شنه سره هغه سره کې عقیده پیدا کوي په دې خبره باندې شکل خلک څه عقیده رد کوي چې د زړه سوای د د بلډ پمپینګ نه بل څه کار نشته موږ د عقیده تعلق سره دی دوه سره دی ای وای موږ ها نشته سره ویا موږ بیا ټول خلک لیونی شي ویډیو تاسو لیونی یې ځکه چې الله د پاره LOVE د لفظ د پاره چې تاسو کوم شی جوړ کړل امر دماغ نه جوړ کړل امر جوړ کړل I love Jesus I love mom I love this I love yourself صحیح نو دا الله د پاره الته LOVE لیکي نه بلکې دا په څه جوړ کی زړه جوړ کی نو پته ولګي ته خپل وایي چې زړه فنکشن شته خبره ده انکرال فیصل دا ډاکټر اکثر دا خلک د سرطان درسان دا مذهبي خلک او ډېر بلکې زمونږ یو دوست دی هغه وایي زه ایتیست یم چې ډاکټر شنو مسلمان شم ما ورته هغه څنګه په پخته کې د انساني بدن ګورم خدای نه پیدا دي سرجن دی او چې انساني بدن ګورم او کله سرجری کوم خدای را پیدا دي نو زه وایم چې ډاکټر کدی ایتیست یو دیندار نه دا ډاکټر نه اخر زیره ما د خوري استاد خدای په فاکولټه کې هندو تخصصان دي پراخه پروفیسور هغه د عملیات په دې کې څه بلمت کوي دا ویل څوک چې مسلمان نشي خپل هندو د عملیات کوي موږ ته څه کوي دا دا ول هغه څوک چې مسلمان نشي خو بس هدایت خدای لاس کې اما دین هو مسلمان نو د محبت د عقیده تعلق او د ایمان تعلق د زړه سره دی او زمونږ ایمان مضبوطی کې ځکه نه چې زمونږ ایمان لا تر اوسه د دماغ کې خطرې لاندې نه تېشه کله لاندې تیر شو بیا سره هر قرباني تیاری بیا د سړي په نظر کې اولاد کور وطن بدن ځان ژوند مال هیڅ حیثیت نه لري په دغه لپاره هر قرباني تیاری لکه دا نوجوان ته وګوره چې دا نوجوان یو مکسیکایی جنې سره په سکول کې محبت پیدا شو د سر ورته نغاره کا پلان ورته سر نغاره کی هغه مور چې د هغه یو خبره د چیرې په عمر کې نه راغله هغه پلان چې دغه مخ کې د چرته سانه غستا صحیح اوس دغه بس او دادا یا کاکا یا بابا زړه پاتې کېږي نه دلته زکور پرې ده صحیح مور جاړي وای استاد دعا ورته وکړه
موږ ټیک دعا ورته کو خدا شي ان طرف له زمون دعا دوره موثر نه چې دا ورته چلته ورسي متنبی له خاجبه خبره کړل چې عزل العواذل فوق قلب الطائح متنبی دا په دې عربي کې دومره مشهور شاعر دی لکه زمون په د فارسی کې چې مولانا روم دی یا پښتو کې بابا عبدالرحمن دا عربي کې ډېر لوی سړی دی صحیح بلکې پرون د عربي اخبار راغله هغه کې مې کتل نو د باندې په انهایم کې چې د سیمینار کېږي عربو سارنج کړی دی نو هلته لیکلي چې و متنبي کان شاعر کل العصور متنبي دی یو زمانه شاعر دی هر زمانه شاعر دی دسه دا زمانه شاعر دی ناوچ عزل العواذل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه فومن أحب لأعصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن ذرائه أغوي فومن أحب لأعصيا لك في الهوى څوک لګیا دی ورته نصیحت کوي څه خدای په قهر اخته تا دا شکل ته کتلی دي ځان دې ورپسې ورکو ردش پور پسې جاړي فلان فلان اوس د محبت تعلق کلیوالي سره نه بس دا خو تعلق ته چې نظر پیدا شي اوس بنده وي د ټول دنیا نظر کې بداسه بدرنګ بندوي نه او چې څوک عاشق شوی دی ها مولا روم واقعا نکړه کړي دی گفت لیلا را خلیفہ کا تو یہ گفت لیلا را خلیفہ کہاں تجھے قصد مجنون اس پریشان و غوی کہتے سشے سارا پارد مجنون دا کیفیت تے از ہما خوبات و افزون لیستی صحیح ورطا کہ از ہما خوبات و افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی ساجی بخبر اکر کہ ہما خوبات و افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی وی دیدے مجنون لگر بودی ترا دیدے مجنون لگر بودی ترا جملہ عالم بے حضر بودی ترا بے حضر مانا بے احترام یعنی کہ ستا سترګم د مجنون سترګې زما مقابله کې ټول دنیا بستا په نظر کې بے احترام وا ټول احترام بل چاته کو ما ته بده کو صحیح شو ناغذ کوي چې فومن احب لعاصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وي قسم دې پاغه محبوب چې دوار سره محبت ده د محبت باب کې ما چرم ستا خبره نه کړو زما پلار یا او زما موري خدا برکت کوم پاغه محبوب مې قسم دي ولې قسما به وبحسنه وبهائه زما دې پاغه قسم دي داغه په حسن مې قسم وي داغه په معنویت مې قسم وي دا انتها ده صحیح ورپسې څه وي مدد الدهور وما اتينا بمثله زمانه تیرې شوې زما د محبوب په شان محبوب پیدا نه ولقد عطا فعجزنا عن ذرائه ډېرو خلکو داوی ولر چې زوم کوله خو زما د محبوب مقابله چاونه پېښه صحیح او ورپسې اخیری وي د مور او پلار ته چې ولې دا تاسو تعنی او دا سخت خبره او دا ملامتي او دا ټول په ما اثر نه کوي وجه وعزل العواذل فوق قلب الطائح وهو الاحبه منه في سودائه اذا تاسو کوم خبره ما ته کوي دا د ما د زړه په دې سطح باندې د پاسه ګرځي راګرځي کوم دا ګرځي د زړه په دې سطح او هر چا محبت ته محبوب ته هغه زړه کې دنه نه وته هغه طرف خدا خبره تشکیک نه اثر دی هغه باندې د بلازوین صحیح ہے نیلا تو ہر ایک بے لسان کلتا جلبے ان علینا تاک اکثر منبان لازم دے جمع و جمع کول دے قرآن پدرستا کے وقرآن او دی رسائت ستا پجبا یا دی تکرار بے اتاتا قرآن مانا دی تکرار نو پیغمبر علیہ السلام ته جبریل امین ہر کال پر رمضان کے براتو چې څومره قرآن به تر هغه رمضان پورې نازل شو هغه به ورته ریویژن کو څه به ورته ریویژن به کو ریپیټ کو به ورته فاذا قرانا او کله چې مونږ دا قرآن ولو یعنی جبرئیل ولي فتبع قرآن
نو ته دغه ګوره د دې اتباع معنا را کنسنټریټ څه شي کنسنټریټ د فالو کا کنسنټریشن سره د ریسایټل یعنی معنا دا ده چې د کمپیوټر بٹن ته دباو کا د کمپیوټر بٹن ته دباو کا چې کار کوي ریکارډینګ شروع کی صحیح الله تعالی ورته وی چې بس صرف کنسنټریشن کوه چې کنسنټریشن کې الته په خپل لګیا دی فیډینګ کیږي ورته اب لګیا سی ډي جوړي اتوماتیکلی ریکارډینګ شروع دی فتبع قرآنا ثم ان علينا بيانا ابیا تاکي سره مون باندې بیان او تفسیر او بیان د قرآن لازم الله تعالی وکړي چې یو خو به قرآن زړه کې کېدم سبوکم قرآن به دستا دا سی ډي د سور ټایم ډیپند لکه سور به اته ساعته دا اته ساعته چې په کمپیوټر کې اچي نو سور ټایم کې ریکارډینګ کیږي ها فدقي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د قرآن ریکارډینګ بدله شروع جبريل امين فار فيو منټس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د سوره انعام ولولوي سوره شروع کړ یو غنټه یې واسطه پته ولګیدا اوس خبره دین کړه فاذا قرانا فتبع قرانا ځکه چې جبريل امين براغه بس خو یو 2 دقیقې به لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به شروع شو بسم الله الرحمن الرحیم وکړه د ریکارډینګ وشو بس ریکارډینګ به شروع شو او دوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران په تلاوت کې شریعه او ظلم خطا شوی نه ژوند کې پته ولګیدا ځکه چې په دماغ خو نه یاد اخو سی ډي والته لګیدلی و نو سی ډي خو ستاره کوم انداز لګولې ده نو بس خو هغه شریعه خو هغه د فانه کوي هغه خبره خو نه یری دا د کمپیوټر سره دا خبره ډیره اسانه سره په ذهن کې راځي پته ځین کړل وزمر وو کال سبق پر څنګه د ناسو ما شاشه ته مټک څنګه کې کوم دا وو کال دا عیني ارسلت معبد فاذا قرانا فتبع قرانا کله چې مونږ له دا قران ته فالو کوا قرات ده ثم ان علينا بيانا ابیا تاکي سمون باندې بیان او بیان د قران لازم ده نو پتو لګیدا چې الله تعالی قران کریم خود پیغمبر ضرورت ورفیټ کو بیا رسو ورته قران بیانوم کو رسو ورته څه کو د قران بیانوم الله تعالی ورکو نو بیان په څه شکل کو د پیغمبر حدیث او سنت څه شي د پیغمبر حدیث او سنت د دې وجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو خبر او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو عمل دا په دین کې حجت دی دا په دین کې حجت دی سورہ النجم ویشتمه سپاره پردام والنجم قسم دے پستور باندے پتہ لگے دا والنجم قسم دے پستور باندے اذا ہوا چکل دے پروزی غائب شی کله چې دے پروزی او غائب شي نو دغه وګور مشرکین مکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو اعتراض وکړو وی ټیک ته اوس تعالی جبرئیل لاغه فار ایگزامپل 2 منټه یا 15 منټه نو تر دې خو به ونه دا 15 منټه ټیکي دا 15 منټه څه ته ټیکي صحیح خبره کې خو چې جبرئیل ډیسپیر شي او هغه راځي بیا ته غړي وړي وای چې هغه ډیسپیر شي ها نو بیا خو ته ګایډډ نه یو ته کې غړي وړي وای ورته شیطانانو کا صحیح او دا هغه مشرکانو خبره کوله چې چا د شعرا ستوري عبادت وکړو شعرا یو ستوره د خاص شعرا دا غي عبادت وکړو صحیح الله تعالی فرمایل اچھا چې د نظرون نشه پناشي نو سړی مسګایډ شي چې نظرون نشه پناشي نو سړی مسګایډ شي نو دا تاسو کوم چې د ستوري عبادت کوي ستوره پورې ستوره په نظر راځي ترغه خو تاسو ګایډ کیږي خو چې د ستوره دې سپیر شي تاسو خو دې خزامن شي خبر دین کراله څنګه خزه بس مثال ورک والنجم اذا هوا قسم دې پستور باندې چکل دې پروزی معنی غیب شي ما
ضل صاحبکم نخو گمراہ شوه دے دا ملگر استاسو پیغمبر علیہ السلام وما غوا انی دا غوایت شکار شوه دے نو دو شوی ندی یو توی ضلالت دا دوارو لکی او یو توی غوایت ضلالت یا ضلالت دا پا جہالت بانے بناوی پس بانے بناوی جہالت بانے یعنی سڑے پا خبر نہ پوئے گی سڑے پا خبر نہ پوئے گی او غوایت دا پا عناد او دشمنای بانے بناوی دا پس بناوی پا عناد او پا دشمنای بانے بناوی نو ضلالت آغا غلط خبر دا چی سڑے دا جہالت دا وجہ گئی ضلالت آغا غلط خبر دا چی سڑے جہالت دا وجہ گئی خو غوایت آغا خبر ہے سڑے دشمنای دا وجہ گئی خبر غلط دا سڑے پا پوئی گی چی غلط دا خولی کئی زکالتا آجی غنی سرے نا لگی دا آغا سائد نا مضبوط والغواری دا آغا جانب مضبوط اول نغواری نو لگیا رے دے قصدن غلط خبر کئی پا دشمنای کئی صلی اللہ تعالیٰ فرمائے چیدہ پیغمبر نہ چرے پا جہالت غلط خبر کئی نہ پا عناد غلط خبر کئی نہ بزند غلط ہے دوشک نے یہ سڑے پا جہالت کئی یہ حفظت کئی یہ پا جہالت کئی یہ حفظت کئی ما ضل صاحبکم وما غوا ندے گمراش ملگر استاسو وما غوا او ند غوایت شکار دے وما ینطق عن الهوى نو در پیغمبر علیہ السلام اعمال دی چې د پیغمبر علیہ السلام کم حرکت کوي په جهالت باندې غلط حرکت نه کوي په ضد باندې غلط حرکت نه کوي اوس پته ولګی دا چې د پیغمبر ټول اعمال صحیح دي د پیغمبر ټول اعمال او ټول افعال صحیح دي دا د لیکه صرف نه خانه د پیغمبر ټول اعمال او ټول افعال صحیح دي او مخکې آیت نمبر 2 او فلورم وما ينطق عن الهوى ادا پیغمبر خبر نہ کہے د خواہش په بنیاد باندې دیر ڈیزائر په اساس ایول ڈیزائر په اساس باندې خبر نه کوي وړاندې آیت خدا وی چې دا پیغمبر کم حرکت کوي نو نه په ولالت کوي نه په غوایت کوي اوس ورپسې وایي چې دا پیغمبر کم خبره کوي په خواهش بالکل نه کوي پیغمبر چې کم خبره کوي ها په حیواني خواهش باندې بالکل نه کوي حیواني خواهش هغه سړي باندې ناروا خبرې کوي وما ينطق عن الهوى دے خبر نہ کئی دا ایول ڈیزائر پاس آزبانین هو الا وحی یوحان دا مگر وحی دا چدتے وحی کولشی نرى دا خبر مگر وحی دا یعنی دا اعمال او دا اقوال دا طول وحی دا طول سر دا طول وحی دا او پا دے وحی باندے دا دے قرآنی وحی تفسیر کی پا دے وحی باندے سے کی دا قرآنی وحی تفسیر کی واپس پر سبق تھا اس مسئلہ واضح کہ کتاب احکمت آیاتو دا کتاب عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو دے کتاب آیتون دے حکمت دکڑے شوی دے ثم فصلت اب یاد آگینا تفصیل بیان پیشوے دے ملت الحکیم الخبیر دا جانب دا اللہ نا چی حکمت والا و خبردار دے اللہ تعبدو الا اللہ دا اس مضمون دا دی کتاب دے دا سبجیکٹ دے چی قرآن سے روکی دے سنا چی دا خدای نا علاوہ دا بلچہ بندگی بنی کوئی اور دا قرآن انتہا سرا چی دی مقصد تا دے ورسی چی بندگی بے وادر چاکے اللہ یعنی قرآن دعوت ورکی دے چی بندگی بے وادر دا اللہ کے چی قرآن بانے عمل کے نتیجے بے سی یو دا اللہ بندگی کوئی یو دا اللہ میں پتہ ہو لگے دا چی بس دا دین اساس او دا دین حاصل دا دے چی شروعی کی دا خدای را بندگای نا ختم کی دا خدای بندگای بانے صحیح منارون دیر عجیبہ خبر ہوگا چی علم بس یک نکتہ باشد اے پیسر اوی دا یو نکتہ پا ذہن کی نرا دی دا خلق چی دمرا مدع علمون حاصل ہے سر پارا چی پا دی یو خبر پوش دا دمرا تکو دو سر پارا دے دا یوی خبر دے پارا چی علم بس یک نکتہ باشد اے پیسر بس یو نکتہ دا خدای بندگی چلی بانے پوش علم بس یک نکتہ باشد اے پیسر خواندن بسیار باشد درد سر خواندن بسیار باشد درد سر اوی دیر چلگولی نا سری مانی صفوی راجی خوست پا دغا یو خبر ما نظام کوئول دا دیر لست اغواری دست اغواری نه دا خود دې په داس 50 کال تیر کې ام شاید چې لا افریز دنه کې
صحیح دیو جن خو سادی ہوئی کہ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر کہ ټول لائبریری میں ختم کرے او عمر میں ختم شو کہ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم تو منگا لا تروسا ستار ذات پا حوالہ بانے او اللہ پا الف باتا سا کے لگی آئیو دمرا مدم علم حاصل کر خلاصہ ذات پا حوالہ بانے سو آئیو الف باتا سا ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم سیف اللہ خانہ ادری کر ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تمان دے او سادی بزاوی وے چے ما ہر چے گفتا اند شنید مخوان دے گفتا اند ما ہر چے گفتا اند شنید مخوان دے ادھے کا سفلہ خانہ سلامت آولے کو ہاں ما ہر چه گفته اند شنیده مخوانده ایم اس دیولی کا الا حدیث یار کے تکرار میں کنم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم آگوی خلق جو سورہ خبری کری دی من کا اوری دلیم دی لستلیم دی الا حدیث یار کہتے یہ اس میں اگنور کری دی البتہ د یار خبره هغه بار بار تکرارو خلک بیا باندې عربان د قران باندې خلک بار بار تکرارو چې خلاص کو بیا شروع کو چې بیا خلاص کو بیا شروع کو نه عمل قرات دا لومبره مثال راځنه ده استفلاخه دا لومبره مثال تاو سلامت دواړه صحیح کوي چې ما هر چې گفتا ما هر چې خواند ایم داسه ما هر چې خواند ایم فراموش کرده ایم وړاندې مثال دا وړاندې نه باندې کر خلاص کړه اور ختم کر کہ ما ہر چے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم اس لگے دا ما ہر چے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم من چے سپر کتاب لوست لیا مٹول ہیر کری ہاں یار خبر ادا سلا در باندې کوګلې دا نه یې رو دا صحیح دې سره ایمان سره قرآن سره ایمان بل ځای ډېر عجیبه خبره کړه چې تا د خواهی داشتن سیف الله خانه نن دا ورود شروع دی دا څه دی دې ته ورود وایي مثلا موږ دا باندې کله کله ورود کیږي نه تا فصیلی راوړل کنه ها وې تا د خواهی داشتن گرداغ های سینرا اولی کنه تازه خواهی داشتن گرداغ های سینرا کله سینې داونه تازه ساتل غواړي تازه خواهی داشتن گرداغ های سینرا گاهه گاهه باز خواهی قصه پاری نرا دا زړه کیسه وکړه کله بیا تازه کې گاهه گاهه باز خان ایک قصه پاری نرا تا ځکه کوم چې ولیکانه سلامت تنو چې سلامت له خواشه لګیا دی لیکل کوي ولا هغه سره پلتي او کلیک ورکی په خپل کتاب کې ها څنګه راغله هغه د ټایم نشته کې چې بیا سو خوخی نو بس هغه شی فکر او بس ها چې وخت لري ها وایلم ګردانی څه اوريو تاسو څه کاټي دا نه اوري څه دې چې نه لري وخت دې اساسا دا وخت به وایي دا په هڅه کې نه څه کوي مته وایي دا شو دا شی وایي دا وخت نه کاکه نه وایي دا کور دې نه پترا کوان دې وځي نه پترا دې نه خلاصې به وخت دې ناس نه ته په ګاډي کې نه اوري ګاډي کې یو غنټه یو د کارکون کو هغه چې تبل چا سره دې کتا سره بل څه یو دې یو ورځ باندې نه چې په کومه باندې ته دې نه کاغذ مسلمان نه دی
مسلمانين لو كده بيقولوا ما في وقت بس ما تخش عوري بوذيست هذا بدل اللہ تعبدو خبر دا کئی دا قرآن اللہ تعبدو چی عبادت بنکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ اننی تاکی سرز پیغمبر وی علیہ السلام اننی تاکی سرز لکم تاسو تامن خود جانب دا اللہ نا نذیر وارنگ درکون کے و بشیر بشارت درکون کے وانستغفروا ربکم از تاس تدعوائیں کہ بخنو غوارے دے پروردگار پلنا ثم توبو الی بیا رجوع کئی اللہ تعالیٰ تا یمتعکم متاعا حسنا اللہ تعالیٰ بتاسلا نفع در کے خیستہ نفع الاجل مسمى انجوائمنٹ بدر کی خیستہ انجوائمنٹ بدر کی الاجل مسمى تر فکس ڈیٹ پورے انجوائمنٹ فٹول کری خود چا خیسته وي د چا شایسته نه شایسته به هغه چې سړی ورسره مطمئن وي شایسته هغه چې سړی ورسره مطمئن وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا او اللہ تعالی ورکي كُلَّ ذِي فَضْلٍ ہر د فضیلت مالک له فضیلت داغ وَإِن تَوَلَّوْا اَكَتَاسُ مُخْغَرْضُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُتَاكِي سَرَزِيرِ گمتاسو باندې غضاب یوم کبیر دا غضاب دروازلوین اب یومانا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اللہ تعالی ورکي ہر د حصے مالک ته فضل او حصہ داغي نو اللہ تعالی وایي چې کوم شی بیچاره لپاره مقرر کړی دی ناغه باغ ته ملاویږي نو دغه حصے خپل مقدر لپاره کفر ولي کوي دغه لپاره گمراه کیږي ولي دغه لپاره بيدینه کیږي ولي خدای چې کوم فیصله کړی خو ته تاسو ملاویږي نو الله تعالی ته کوم کړ نه چې دغه مقدر حصے لپاره ته گمراهی کې بيدینه کې دین نه کې خدای نه من وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا چې خدای څه مقرر کړی دي داغه خو دین سره بی دینه سره تعلق نشته خو تکوینی مسله ده نه الله تعالی وایي تبیا اول دي دنیا دار دور لیونه کړي چې داغه لپاره گمراه کیږي داغه لپاره دین پرې دی او بی دینی کې وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ دا عقیده برابر اور دل مشکل کار دی کدا عقیده وصل برابر شو بیا اس مشکل نشته ژوند کې صحیح خو زمونږ عقیده نه برابرېږي منگو ننا او که دا مست ٹائم ورکوم جاب میں خطا کیگی که مست ٹائم ورکوم دا بزنس میں خطا کیگی دا پیسے رانا خطا کیگی که درس تا ٹائم ورکوم بیڑے میں غر کیگی نو خبر دارا چې دغه دنیا کې ما پیدا کوم چې لري لپاره دین له بیڑه غر کوم الله تعالی ویوت کل ذی فضل فضلا فیصله خو ما کړی دا already it is done فیصله already اب چې کیږي نه خامخا متل هغه لپاره کافر کیږي ولې یا گمراه کیږي ولې وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخْبِرْضُ نُزِيرِكَمْ تاسو باندې غضب یوم کبیر دا عذاب دروازلوینا الا الله خاص الله تا مرجوکم واپس استاسو دا وهو على كل شيء قدير ادا الله تعالی سزبان قادر دے دیر پر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا رحمنا بالقرآن وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا فاذكرنا تلاوة وأنا عن النهار